नाज़रीन, एक खबर आपके साथ शेयर करेंगे। बडगराम में चेयर लिफ्ट की रस्सी टूट गई है। This is what's happening right now in Pakistan. 8 people, including 6 children, are trapped in that chairlift. د کال 2023 د اگست د میاشتې په 22 نیټه سهار څخه کم 9 بجې د خیبر پختونخوا په یو لرې پرته سیمه جانګړی کې د دغه کیبل کار لړۍ وشلېده، د کوم په نتیجه کې چې کول ته د تلونکو شپږو ماشومانو په شمول 8 کسان په 113 میټره باندې ونختل. رضوان الله، عطا الله، عرفان الله، نیاز محمد، ګلفراز، اسامه، ابرار او شیرنواز 14 ساعته په هوا کې زوړندو. نړۍ داسې راپورونه د ټي وي په شیشه وکتل چرته چې په دې سخت وخت کې د وسلوال ځواکونو هڅې تایل کېدې. और यहाँ पर पाक फ़ौज का जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए वो कम है. पाक फ़ौज की जानिब से मुसलसल कोशिशें की गई. خو زموږ راپور د مکمل ریسکیو په اړه دی، کوم چې د ځای د اتلانو نه بغیر ممکن نه و. چا چې دا ګران میشن په ساده او اسانو ګامونو ورته کولو سره سرته ورسو. د پیښې نه څو ورځې وروسته زموږ ټولګی د زانګو د غذای کتلو ته ورغلی دی او د ځپلې شو او ژغورنه کوونکو سره لیدلی دي. دا قصه د هغه خلکو ده چا چې په دغه ورځ د زړورتیا مظاهره کړې وه. دا تارګاړی کوم ته چې د ځای اوسېدونکي زانګو وایي د ضلع بټګرام تحصیل علایي د یونین کونسل پښتو مغرب اړخته جانګړی، ډڼه، براچړ او پکبیګ نومي کلي د سیند هغې غاړه د بټنګي سره یو ځای کوي. په 113 میټره اوچتوالي کې لګېدلی 440 میټره د دغه اوږد تار په مرسته د دې ځای اوسېدونکي د 1.5 غنټې پیاده سفر صرف په 3 منټه کې پوره کوي. دغه تارګاړي د پاکستان په شمالي برخو کې په عامه توګه استعمالیږي، کوم چې په غرایزو سیمو کې د سرکاري انفراستراکچر د نشوالي له امله د اسان تګ راتګ سهولت ورکوي. دا په عمومي توګه د نجي ټیکدارانو لخوا لګولې شوي دي. د ګورنمنټ های سکول بټنګي د زده کړه کوونکو عرفان الله، نیاز محمد، رضوان الله، عطا الله، اسامه او ابرار د وینا تر مخه د زانګو دغه سفر د دوی د معمول روزګارو. یمونږ سهار 6 بجې کور نه روان شو، لاړو 7 بجې موږ لیفټ خواته ورسېدو. پورې نه لیفټ موږ نه 3 ټریپه مخکې لاړل. زما خپل ذاتي داسې کار و چېرته په لارې روان وم، زه لاړم د لیفټ ته. هلته کې چې مخکې ما وکتل نو د سکول ماشومانان مخکې هلته کې د لیفټ په انتظار و او بیا لیفټ چې کوم دی راغی هغې ته موږ وختلو. نو تقریبا نیم منټ چې موږ لاړو نو رسۍ یو درز وکړو، چې درز یې وکړو نو رسۍ لاړه کته ولګېده او دا زانګو چې کوم دی چې دا دومره اوچتېدا ولګېده چې حد یې تمام دی. سر زه به تاسو ته څه ووایم نو او د زانګو ډېر زیات ټالونه ویل نو زموږ زړه کې یکدم دا خبره راغله چې موږ اوس د پاتې واله نه یو، موږ به ځو خړ کې به لږ اوسئ کې به لږ موږ دا محسوسوله او څه ځای به زموږ لګي ټول به مرو پاتې کېږو به او بیا دا موږ محسوسوله چې الله پاک هر ځای کې موږ بچ کولی شي. څه ټایم چې تار وشلې د موږ بس موږ لاړو، بس آخري وخت یې زموږ چې جو لیفټ ډېر کته کېده او باره کېده، د دې وجې موږ ډېر زیات یېرېدلي وو. د عرفان الله پلار عمریز په یو سرکاري سکول کې کار کوي. سکول ته د تلو په وخت هغه په دغه ورځ څه چغې واورېدې. मैं वहाँ मौजूद था लेकिन मुझे ये पता इल्म नहीं था कि हमारा बच्चा भी इसमें है. बहुत चीखने लग गया, तो जब मैं बाहर आ गया तो ये लिफ्ट हिल रहा था बहुत ज़्यादा और बच्चे बड़े शदीद ख़तरे में था. तो मैंने फिर आंख बंद कर दिए, देखा नहीं. जब बच्चे खामोश हो गए तो मैंने बोला चलो लिफ्ट तो गिर गया, अभी नीचे जाके उसको तलाश करना है. मैंने आंखें खोल दिए तो बच्चे उधर लड़का हुआ था लिफ्ट के अंदर. په علاقه کې د موبایل صرف یو ټاور دی کوم چې په شمسي توانایي باندې چلیږي. د علاقې د خلکو دپاره دا ټاور د مواصلاتو واحده ذریعه ده کوم چې د ماښام د 9 بجو نه د سحر تر 9:30 بجو پورې بند وي.
په کوم وخت کې چې دا حادثه راپېښه شوه په هغه وخت کې هم سیګنلې بندې وې. سنګل هم نه وې، سرویس بند و او چاته څه معلومات هم نه و او چې څه تېرېدله هغه ټایم خو ډېر سخت و، نو د هغې تاسو ته بیانولی نه شم، دومره سختي وه. په هوا کې بانډه د دنیا نه بې تعلقه دغه هلکانو سره د خدای نه علاوه د هېچا سره نه وه. په ځمکه موجود د ځای اوسېدونکو د سوونو کالو پخوانۍ لاره خپله کړه او د ضروري پیغام رسولو چغې شورې شروع کړې. तो ये सब लोगों को हमने बजरिया पहले लाउड स्पीकर के ज़रिए इनको हमने इन्फॉर्म किया कि यहाँ पर चेयर लिफ्ट की रस्सी टूटी है और इसमें स्कूल के बच्चे फंसे हुए हैं, तो बराए मेहरबानी कि आप टावर वालों को इन्फॉर्म करें कि वो टावर खोले और ताकि हमारे किसी न किसी तरीके से गवर्नमेंट के साथ राबिता हो जाए. आखिर د بنې ځایي انتظامیې ته 8 بجې دغه مهم پیغام ورسېدو. जो ही सुना कि उसके अंदर तलबा हैं, 8 अशखास उसमें हैं और उसमें स्कूल के तलबा हैं और वो महसूर है, वो चीख रहे हैं, तो मैंने यकदम अपने ड्राइवर को फ़ोन किया और वहीं से मैंने तैयारी की और तैयारी के साथ साथ मैंने सबसे पहले ताना बन्ना फ़ोन किया और उसके बाद मैंने एसी साहब तहसील अलई उसको फ़ोन किया, उसके बाद मैंने डायरेक्ट डीसी साहब को फ़ोन किया. په زانګو کې د شته سړو او ماشومانو خپل خپلوان بې وسه د ځمکې نه د زانګو په ننداره و. 9 بجې زه خبر شوم، هلته د اړی کې وم، 9 بجې خبر شوم، هلته نه بیا تقریبا د 2.5 غنټو لار وځي لفه پورې، او بیا لفت ته چې موږ ځان ورسو نو دوی خو به راواکي وو، موږ به هلته څه کړي خو الله یادون. نو زه سهارې مال چې کوم دی د کور نه ووتم خپل کار له، او تقریبا 8 بجو ټایم ته ماته کور د فون راغی چې دغه شانتې لفټ سوکېدل دی او مقصد دا دی چې د محلي خلک ټول لاړ او ته څه ځای کې، بس هلته نه بیا ما دنګل دي تقریبا 2 غنټو لار ده. زه چې راغلم بس دلته کې دا لفټ چې و نو دا بلکل دا شان دی بره او ډېر زیات خلک چې کوم دی دا جمع شوي، تقریبا په زرګونو خلک وو، ولې کتلل بره نو سره سیخ ورنه کېدله که نه. آخر سهار 9:30 بجې د موبایل سیګنل راغلی او د دغه ترڅنګ د ځای د ریسکیو وګړي هم راورسېدل، خو د بده مرغه د ریسکیو تیاریانې اوس هم پوره نه وې. په دغه سخت وخت کې 24 کلن ګلفراز د زانګو او د بهر دنیا ترمنځ د رابطې یوازینۍ لار وه، چاته چې نړیوالې او ملکی میډیا په ګڼ شمېر ټلیفونونه کول پیل کړل. लिफ्ट में मौजूद हैं गुलफराज. ये बात ये वाकया ऐसा पेश आया कि हम लिफ्ट पे चढ़ गए और तकरीबन 1 मील हमने सफर कर दिया और फिर एक रस्सी टूट गई. अभी तक हमें मरने के इंतजार में. غرمه 12:30 بجې ماشومان محفوظ کولو دپاره لومبی هلیکاپټر راورسېدو और फिर उसके लिए झंडे वगैरह तैयार हुए, हेलीकॉप्टर आया. जो है उसने अपना पहले जायजा लिया तो वो हवा की वजह से नाकाम होकर चला गया. جی اول خو چې هلیکاپټر راغی نو هغه وخت کې زموږ امید راغی، پیل هلیکاپټر چې راغی نو موږ ته دا امید راغی چې انشاءالله اوس هلیکاپټر راغی نو موږ به اوچت کړي. نو چې کله هلیکاپټر واپس لاړ نو بس زموږ امید قطع شو چې موږ اوس زموږ هېڅ سبیله نشته، نو هغې د وجې موږ بیا هم ډېر پریشانه شو. د الوتکې د لارې د ماشومانو بچ کولو لومبی کوشش ناکامیابه کېدو وروستو یو مقامي ریسکیو کمپنۍ کوکا انجینیرینګ ورک سره تعلق لرونکي صاحب خان د خپلو خدماتو پیش کولو خواهش څرګند کړو. مونږ خو کار اپریشن شروع کوو، خو هغې نه بعد دغه ووایي کرنل صاحب او اے سی صاحب چې کوم علي والا چې دی ټي پي او صاحب هغوی مونږ ته وایي چې تاسو لږ صبر وکړئ. اسلام آباد نه مونږ له اطلاع راغله جاز چې جاز اپریشن فولو کړي، هغه الله به کامیاب کړي، هغه کوشش کوي تاسو لږ صبر وکړئ. بیا ما ورته وایي چې مونږ له 2 غنټې ټایم راکړئ، جاز مه رالېږئ، مونږ یو 2 غنټو ټایم مونږ تاسو نه غواړو، انشاءالله دا اپریشن 2 غنټو کې دنده الله به کامیاب کړي. هغه بیا ویل غوښتل صبر وکړئ، تاسو جهازونه راځي او کتم رالېږل دي. تر دې دمه د زانګو د تار د شلېدو شاوخوا 15 غنټې پوره شوې وې او په زانګو کې موجود 8 کسان هر قسمه نوې خطرې راتللو ته په ذهني توګه تیار شوي. وایي چې ما خو ټول واړه لوی واړه ټول یاد له مور پلار ټول لوی واړه یاد له زانګو کې چې لفټ حالات زموږ ډېر زیات تشویشناک وو. زموږ خپل حالات ډېر خراب وو او هلته د ماشومانو حالات هم ډېر زیات خراب وو. په دې کې چې کوم دی نو موږ جړل هم ډېر زیات دي او الله هم ډېر زیات یاد کړ دی. په دغه وخت کې د هغوی د خپلو خپلوانو هم یوازینی امید
اخیری پاتې رسۍ وه. نو بس دا خبرې خو زه نشم کولی ځکه ماله جړا راځي او د خدای پاک د طرف نه الله خیر کړی او سنه زمونږ خو په ځای وه الحمدلله. ولې دا ده چې زړه خو ډېر پریشان وي ډېر نهایت پریشان پورا दिन हमने वहाँ पे जिक्म दिनों मुश्किलात में गुजारा और बहुत मुश्किल वक़्त था. अगर हम ये कहें कि अगर इंसान को मौत अजल के बगैर होती तो इन बच्चों की होती और इनकी वालिदैन अक़रबा को होती. د غرمې 3 بجې زانګو ته د الوتکې د لارې د خوراکي مواد او هارنس پټ رسولو هڅه کامیابه شوه. او مونږ ته یو کس د هلیکاپټر نه کته کوشو چکر یې ولګاو او بیا واپس وخوته بیا هغه هلیکاپټر لاړ بیا بل هغې کس کوشو مونږ ته لږ خوراک درکړه څه بسکوټ او اوبه وي. هم په دغه وخت کې د آلایي نه 107 کیلومتره لرې پرته سیمه مانسهره کې د نوې حکمت عملي خپلولو هلې ځلې پیل شوې چېرته چې د سیالګرۍ د یو لوکل کمپنۍ هیونز وے زیپلاین یو مشر علي سواتی ته ټلیفون وکړی شو. هغه په دغه وخت کې عمرې ته د تلو دپاره د پاسپورټونو په دفتر کې ولاړو. اتنے میں مجھے ڈی سی مانسرا کا فون آیا بلال شاہد راؤ جو ابھی کے ڈی سی ہیں مانسرا کے. انہوں نے فون کیا کہ علی آپ کدھر ہیں؟ میں نے کہا سر میں مانسرا سٹی میں ہوں. انہوں نے کہا آپ فوراً ٹھاکرا اسٹیڈیم پہنچیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے بھی نہیں پوچھا کیوں کہتے ہیں یار. پھر میں نے کہا انہوں نے خود ہی کہہ دیا کہ سر علی ریسکیو کرنا ہے بٹا گرام میں تو آپ اپنا ایکوپمنٹ لے کے آنا. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے فوراً الیاس کو فون کیا جو ورلڈ ہائیسٹ زپ لائن کے سپروائزر تھے اور اس وقت کاغان ویلی میں زپ لائن پہ تھے. ان کو فون کیا. ان کو میں نے کہا آپ ایسے کریں 4 بندوں کا یا 5 بندوں کا ایکوپمنٹ لے کے بیگ بنا کے فوراً وہاں سے ٹیکسی پکڑیں اور ٹھاکرا اسٹیڈیم کے لیے نکل جائیں. ماښام 5 بجې علي سواتی او د هغه همکار محمد الیاس د هلیکاپټر په ذریعہ د مانسهرې نه آلایي ته روان شو. پھر ہیلی نے تقریباً آدھے گھنٹے بعد ہمیں پائلٹ شراز تھے انہوں نے بتایا کہ بھائی ہیلی کا فیول کم ہے ہم پٹن جائیں گے ری فیول کریں گے اور پھر آپ کو اتاریں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے. اور پٹن ہم جب اترے مجھے نہیں پتا کیا ٹائم تھا ری فیول ہوا. پھر جب ہمیں انہوں نے لینڈ کروایا پاشتو جو گاؤں ہے پاشتو بٹنگی 6:20 یا 25 کا ٹائم ہوگا. پھر جب ہم نے سٹارٹ کیا اندھیرا ہو گیا تھا تو اندازاً یہ وہی 1.5-2 گھنٹے کا ڈفرینس آ رہا تھا بیچ میں. په دغه وخت کې یو بل هلیکاپټر په زانګو کې نښتي کسانو د راویستلو هڅې شروع کړې. اول په خپله کوشو چې موږ له اوبه مو به خوراک سامان یې راکړو موږ اوبه مو به وڅښلې خوراک بیا یې شیزې راکړې ما خپل بدن ته واچو. ما زه دا سوچ کړی لا به دلته لیفټ کې مړ کېږم جی لا جو ټوپ و مالته بدلم یو له یو ځای کې به زما مر لیکلی شي جی جو بس خیر میں ٹھوک کر جی جو بس جہاز جو اوپر بڑھائی کرنا جی. باخ سترګې پټې کړې چې دلته ما هېڅ پته هم نه ده لګېدلې کېبل جهاز خواته ورسېدلم هغو لاسونه ما سره ولګېدل ما چې سترګې کولاو کړې چې هغو به لاسونه ما ته کته کړي زه یې دندې کړم. د زانګو د تار ماتېدو دا 11 غنټې پوره شوې وې چې وړومبی عرفان الله په محفوظه طریقې سره د هیلي الوتکې د لارې راویستل شو او اټک ایربیس ته ورسول شو. خو د بده مرغه دا د نور پرېوتو وختو او د رڼا د کمۍ له وجې د هیلي الوتکو د لارې ریسکیو اپریشن ودرول شو. 6 بجو کې 2 بجو ټایم خالص ماښام کله چې بیا واپس لاړو موږ وی چېرې په لوټ ټول ناامیده شي چې اوس خوشکوم راغله د دین طبقه دې داسې د خفګان نه او د ویرې نه به ازاره وشي. د ماښام تیاره راخورېدو سره د ځای د ریسکیو وګړو ته د خپلو هلو ځلو کولو اجازت ورکړی شو او په سمدستي توګه صاحب خان خپلې هڅې پیل کړې او هغه د زانګو نه لس کم 200 میټره لرې پروت د جانګړۍ کلي د مغرب اړخ نه تار ته وختو. کله چې صاحب خان د مغربي اړخ نه د رسېدو هڅې کولې همدغه وخت د تارګاډي نه 250 میټره لرې علي سواتی او محمد الیاس د نورخاته اړخ نه تارګاډي ته د خطو هڅې پیل کړې چې لکه فوج موږ سره موجوده وه هغه ځای کې دا زموږ خپل اپریشن چې څنګه شروع کړو د لیفټ موږ خپل دا پولای ګیرارۍ مې راځي دا موږ سره دي پټې مټې دا ورته موږ ولګولې موږ چې راپورې سیټ نه روان شو هلته چې ورسېدو بیخي تیاره شوي وه چې بیا موږ هغې نه بعد یو کس شو هغه ما اول ځای کې خپل بیلټونه مې کولاو کړل هغه ته یې مې هغه مې راوړو
साहिब खान زانګو ته رسېدو کې د کامیابۍ نه وروستو خپل حفاظتي کټ نیاز محمد ته په غاړه او د جانګړې اړخته یې په محفوظه طریقه ورسو. نیاز دویم ماشوم چې په حفاظت سره بچ کېدو کې کامیاب شو. صاحب خان په خپله په زانګو کې د نورو وړو سره پاتې شو. یاد دی وي چې دا د زانګو د ماتېدو 14 غنټې پوره شوې. علي او الیاس تال ته د خطو او زانګو ته رسېدو دپاره تیار او د ځان سره 15 هارنسز یا حفاظتي کټونه د رڼا ټارچ او موبایلونه یوړل. अपनी सेफ्टी डालने के बाद हमने जितना इक्विपमेंट रखा था 2 बन्नों के सेट मैंने अपने साथ लगाए, कुछ इसने लगाए, लेके हम 5 सेट गए थे तकरीबन. लेकिन मैंने साथ अल्टरनेट लेके गया था. अगर फ़र्ज़ करें सिग्नल चले जाते हैं, हमें लोगों ने बता दिया था कि सिग्नल जाते हैं, तो मैंने कहा मैं लाइट लेके जाऊँगा, 3 ब्लिंक्स दूंगा मैं आपको. 3 ब्लिंक्स का मीन आपने मुझे खींचना है, गली कह रहे मुझे खींचो. هغوی خپل زپ لاین هارنس د زانګو د تار سره وتړو او مخکې روان شو. जब हम डोली के पास पहुंचे, इलियास डोली में उतरे, मैंने देखा 6 बच्चे हैं उसमें और एक वो लड़का जो उस तरफ से आया हुआ और जो डोली के ऊपर था वो. تر دې دمه صاحب خان لا په زانګو کې موجود. मैंने लाइट पकड़ी, इलियास डोली में उतरे और इलियास को मैंने कहा कि आप डोली के अंदर उतरें ज़रूर, लेकिन आप अपनी सेफ्टी वायर के ऊपर डालें ताकि अल्लाह ना करे डोली गिरती आप सेफ़ हों. फिर इलियास को मैंने कहा आराम आराम से सारों को इक्विपमेंट पहनाएं. इक्विपमेंट पहनाते ही मैंने कहा अपने साथ इनको टो चैन करते जाएं कि अल्लाह ना करे अगर डोली गिरती है तो हम सारे एक चैन में वायर के साथ लटक जाएं. इंशाल्लाह 3 बंदों को इलियास को मैंने कहा आप मुझे दे दें. मैं पुली के साथ उनको हुक करने लगा और मैं उनको अपने साथ लेके वो उन तीनों ने कहा कि हम क्या करें. मैंने कहा आप मुझे पकड़ लो, अपनी अपनी लैंड यार्ड्स पकड़ लो, तो अस्तफार करो और कुछ ना करो आप लोग. उन्होंने कहा ठीक है. डरे हुए तो वो डोली से ही नहीं निकल रहे थे. मैंने कहा यार आप बाहर आ जाएं, आप सेफ हैं, नहीं गिरेंगे आप. वही जो आपको बताते हैं ना आपने वो करना है, आपने और कुछ नहीं करना है. د شپې 9 بجې وې چې علي 3 هلکانو ته هارنس کټونه ور په غاړه کړل او د واپس راتلو تیاری شروع کړه. خپل ټیم ته ټلیفون وکړو چې د واپس راتلو دپاره رسۍ راکاږي، ولې عین په دغه وخت د موبایل سیګنل بیا والوتې. जैसे ही मैंने उनको बोला कि हमें खींचो और कॉल बंद हो गई. अल्लाह का करना था. मैंने उनको 3 लाइट्स का ब्लिंक देना शुरू कर दिया. इलियास के पास मैंने बड़ी टार्च रखी. मैंने कहा ये टार्च क्यों, इसको बार बार ऑन ऑफ करो ताकि उनको मैसेज जाए. मैसेज उनको जा रहा था लेकिन मुझे आंसर कोई नहीं आ रहा था. د موبایل سیګنل اطلو نه وروستو علي شاوخوا 9 غنټه د رڼا په مدد سره د اشارې ورکولو کوشش کاوه، خو د بیا ناکامه کېدو وروستو هغه دا فیصله وکړه چې په خپله گلفراز، رضوان الله او شیر نواز د ځان سره راکاږي. मैंने क्या किया, हाथों से उसके ऊपर पुल करना शुरू कर दिया अपने आप को. ग्रेडियंट अप था और मैं जिस पॉइंट से आया था मैं उस तरफ मूव करना शुरू हो गया. او الیاس هم په دغه زانګو کې د نورو هلکانو سره پاتې شو. मैंने वहाँ पे बच्चों को देखा तो वो काफ़ी डरे हुए थे, सहमे हुए थे, तो मैं उनके पास ही था और उनका आगे डर ख़त्म करने के लिए, उनका खौफ ख़त्म करने के लिए मैंने मोबाइल निकाला. मोबाइल से मैंने उनकी पिक्चर बनाई, वीडियोस बनाता रहा. मैंने कहा जी चलो आप आगे पीछे हो. फिर वो लड़के ने एक ने मेरे तो मोबाइल ले लिया, कहते हैं भाई इधर हम आपके साथ पिक्चर बना रहे हैं. तो वो पिक्चर बनाते बताते मतलब कि उनका जहन माइंड जो है ना वो आगे पीछे करते करते 2-2.5 घंटे का सफ़र था. तो मैंने उनको इस तरह आगे पीछे किया तो अल्हम्दुलिल्लाह वो उनका हौसला अफजाई भी हो गई. मैं 400 फीट हाथों पे पुल करता हुआ गया लड़कों को लेके और हर 50-60 फुट के बाद मैं थक जाता था. मेरे बाजू शल हो गए थे. इतना थका हूँ कि मैं अल्लाह से राब्ते में हो गया. मैं कह रहा था कि अल्लाह अगर मुझे आप ले आए हैं तो मुझे वापस ले जाएं, हमें आपने यहाँ से निकालना है. और लड़के मुझे साथ जो पश्तो स्पीकिंग थे कहते भाई तुम थक गए. मैंने कहा बहुत थक गए. तो वो कहते अब क्या होगा. मैंने कहा कोई नहीं, अल्लाह खैर करेगा, जाएंगे. अगर सुबह भी हो जाएगी हम गिरते नहीं हैं, हम पहुँच ही जाएंगे, आराम से जाएंगे. और मुझे उस वक्त ये अंदाज़ा हो गया था कि अब रात को शायद हम नहीं पहुँचेंगे, हम सुबह पहुँचेंगे, क्योंकि मैं 2-3 फुट का फासला 5 मिनट में तय कर रहा था. د لاندې سیند او بره توره تیاره کې پټ اسمان ترمنځ نښتي علي په صحیح معنو کې د 3 واړو زده کوونکو د ژغورنې بیړۍ په خپل سر واغسته. هغه د کومک دپاره چغې ووهلې چې کیدای شي څوک یې واوري. नीचे पानी का शोर था, उस शोर की वजह से मेरी आवाज़ नहीं जा रही थी. और ये 400 फीट के फासले पे मैं लोगों को आवाज़ें देता रहा कि रस्सी खींचो,
और मैं 3 लड़कों को बोलता रहा कि यार आप मेरे साथ मिल के आवाज़ हो ताकि हमारी आवाज़ उनको पहुँचे। मेरा गला बैठ गया था और उस वक्त मैंने दिल से दुआ की और अल्लाह ने वाकई में सुन ली। मुझे अचानक से खिंच लगा रस्सी का। वो खिंच की वजह से मुझे अंदाज़ा हुआ मुझे किसी ने खींचा। मैं जब उसको पकड़ा रस्सी को तो मेरी ग्रिप ख़त्म थी हाथ की। उस रस्सी को टाइट करने की कोशिश की, 2 फुट उन्होंने खींचा तो स्लिप हुई, मेरा हाथ पिछली रस्सी में फंस गया। ये वाला हाथ अल्लाह ने फंसाना था, ये फंसा। उन्होंने मुझे खींचना शुरू की और मेरा हाथ ऐसे मुझे लगा कि आगे से कोई काट रहा है, इसको खींच रहे, जैसे मेरी रगें सारी बाहर आ गई। 250-300 फीट तक मुझे खींचते रहे और मैं शोर करता रहा और रस्सी ना खींचो। जब रोशनी में उनकी लाइम लाइट थी, एक रोशनी लगी थी, जब मैं उसमें पहुंचा रस्सी छोड़ी, हाथ तो निकल गया, लेकिन वो 300 फीट में फिर कोई 15 या 20 सेकंड में फिर पीछे गया उसी स्पीड से। उस वक्त मैंने कलमा पढ़ लिया था कि अब मुझे नहीं पता कि हम बचेंगे या नहीं बचेंगे। रस्सी क्या हुआ, नीचे दरख्तों में फंस गई। मतलब उस रस्सी ने दरख्त के साथ फंस के ABS ब्रेक वाला काम किया। एकदम जर्क नहीं लगा, हमें आहिस्ता आहिस्ता हम रुक गए। लोग दरख्त पे चढ़े, मैं उनको कह रहा हूँ दरख्त काट लो यार, कुछ करो, जल्दी करो, हमारे हाथ थक गए। तो उन्होंने दरख्त से रस्सी निकाल के खींचना शुरू किया। 2 घंटे पस د شپې لسنی में बजे علي आखिर गुलफराज रिजवानुल्लाह और शेरनवाज बटंगी अड़ख त बच कोलू की कामयाब शो। वो सिर्फ 3 हलकान पर जांगो के पाती हूँ। خو د بده مرغه د علي لاس ډېر ژوبل شوی و، د کوم له وجې چې هغه نور کسان نشو بچ کولی، نو ځکه هغه دا ذمواري د سپیشل سروسز وینګ کمانډو احسن ته د سپارلو فیصله وکړه۔ वाकी टाकी लेके गया और वो काम करने लग गया। इलियास को मैंने बोला कि आवाज़ आ रही है? इलियास ने कहा हाँ आ रही है। मैंने कहा लड़कों को टोचैन करो और आगे आपने ये एसन को रखना है, पीछे आपने उन्हें सेंटर में आपने बच्चों को रखना है, जो भी 3 लड़के हैं। इसने कहा ठीक है। इसने कोई 15 मिनट लिए होकर के अंदाज़न इसने मुझे ओके दिया कि सर अभी हमें खींचे, हम रेडी हैं। हमने खींचना शुरू किया और लोगों को मैंने कहा शोर नहीं करनी, आराम आराम से खींचा। कोई मेरा हाल 20 मिनट लगे, ये सारे हमारे पास पहुँच गए थे। کله چې الیاس او د SSW کمانډو احسن سره د اخیری 3 هلکانو زمکې ته راورسېدل او خپلوانو ته وسپارل شو، نو په چغو او اوښکو سره د هغوی تود هرکلی وکړی شو۔ नीचे ज़मीन पे तो उन्होंने पाँव हमें लगने ही नहीं दिया। जैसे ही हमें उठा के अनहोक किया और हमें नीचे नहीं लगने दिया, हमें फिर वहाँ गाड़ी तक पहुँचते जो है ना उन्होंने गाड़ी में आके हमें उतारा है। फिर د سهار نه په تارګاډي کې نښتي 8 کسان 14 غنټې وروسته راویستل شو، خو اوس هم یو ځوان په زانګو کې ناست او هغه صاحب خان، هغه د شپې 1:30 بجې د هغه ترمور حسن زیب د جنګړې اړخ ته راویستلو کې کامیاب شو۔ 12 بجې وروسته بیا تقریبا ما پسې بل کس سرعت نو 1 بجې پر لګت فکس د ناسو مې د ډولای کې زناسو مې بیا چې څنګه سیټ لور سره 1:30 منټه زبیا د لیفټ نه کوشش شپې هغه ما پسې راغی، هغه لګي د فولای بیلټونه وغیرہ ما پسې هغه راوړل، زبیا وسنځي بیا آزاد کړم مې زما خدا جذبات شمای چې دا وکسان مسلمانان چې کوم دي دا خو جن الله بلاس کې دی، خو سبیلای مونږ جوړ کړیو او دا زما بزرګ یو جذبه وا کور سره مم دا رابطه نه وکړو، ورګم یو جذبه وا چې ان شاء الله دا کسان به خیر سره مور او پلار د حواله کیږي ان شاء الله۔ آپریشن شاوخوا 18 ساعته بس ختم شو، کوم کې چې په اوله توګه فوزي دستې شامل وي، خو اخري انجام ته د ځای ریسکیو وګړو علي سواتی، محمد الیاس او صاحب خان د خپلې زړورتیا په مرسته ورسولو، خو حقیقي د ستاینې وړ خو هغه باتور ځوانان او ماشومان دي کوم چې په دې سخت وخت کې هم بې حوصلې نه او امروزه د خپل روښانه مستقبل د خاطره خپل سرونه په تلي کې دي، په غرونو کې اوسېدونکي د دغه زده کړه کوونکو د زندګۍ سختې په در سره د اویزان په 2م قسط کې شریکوو۔